او بالکل څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو چې زموږ سره به تیمور علي صاحب چې دی نو هغه په لاین باندې وي د پی ډي ایم ای ترجمان دی او هغې چې دی نو د کم بارانونه چې شوي دي او دې سره سره کومه ګلۍ شوې ده مختلفو علاقو کې هغې په دې عقله باندې څه ویل غواړي هغې سره به چې دی نو رابطه کوو. تیمور علي صاحب پروګرام کې ورته تللی وایو. تاسو ډېره مننه چې تاسو په لاین باندې واغستم. تیمور علي صاحب دا چې کم بارانونه شوي دي په دې یو 1300 ورځو کې په دې کې چې د مختلفو ځایونو کې ګلۍ هم شوې ده، بارانونه هم شوي دي، تیز لینډ سلایډینګ هم شوی دی، مختلف دغه عقله باندې راته معلومات راکړئ چې دغه د دې نه څومره نقصان شوی اوسه پورې. ټول مخکې تاسو مننه چې تاسو په لاین باندې واغستم چې څنګه تاسو ته پته ده چې خیبر پښتونخوا کې په 26 تاریخ نه 26 اپریل نه بارانونو او په غرونو باندې په ګلۍ سره برابرۍ هم شوې وه. دې کې لینډ سلایډینګ انسیډنټس شوي دي او ورسره فصلونو ته پکې نقصان رسېدلی. نو موږ سره چې کوم ډیټا ده نو دا د 26 اپریل نه والا تر 7 مئی پورې چې کومه ډیټا ده هغې مطابق موږ سره چې کوم ډیمیجز شوي دي نو هغې کې 12 کسان پکې په حق رسېدلي دي د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې. دغه رنګې چې کوم موږ سره زخمیان دي د زخمیانو تعداد پکې 19 دی چې مونږ پکې د ګډو یا د بیزو خبرو وکړو چې کوم زناور پکې مړه شوي دي. نو مختلفو علاقو کې چې کوم ډیمیجز رپورټ راغلي د هغې مطابق مونږ سره چې کوم ټوټل فګر دی هغه 135 115 پکې مړه شوي دي ګډې یا بیزې او یا نور زناور. دغې سره په 2 کورونو ته په خیبر پښتونخوا کې مکمل نقصان رسېدلی دی او 15 کورونو ته پکې جزوي طور باندې نقصان رسېدلی په خیبر پښتونخوا کې. نو دغه رنګې ټوټل چې کوم کورونه شمار کړو نو هغه 58 کورونو ته پکې نقصان رسېدلی دی. دغه رنګې 15 نور کورونو ته نور بلډینګونو ته پکې هم نقصان رسېدلی دی. دا هغه ډیمیجز دي چې کوم موږ سره ریکارډ شوي دي په دې سپیل کې. نو زه به د اورېدونکو لپاره دا ووایم چې په 24 اپریل باندې مونږ یو اډوایزري جاری کړې وه ټول ډسټرکټ اډمنسټریشن ته او چې څومره هم متعلقه لاین ډپارټمنټس دي هغې ته مونږ یو تفصیلي مراسله جاری کړې وه. هغې تفصیلي مراسله کې مونږ دې ته نه بارانونو د سپیل باره کې هم ویلو او ورسره مونږ ورته ګلۍ او دغه رنګې نور حفاظتي اقداماتو کولو هم ویلو. دې ورځو کې مونږ هغې ته خاص دا ویلو چونکې دا د تاسو وګورئ د زمیندار وروڼو په دې ورځو کې کټائی کوي د فصلونو یا مونږ ورته ترشر ورځې ووایو چې غنم پکې کېږي. نو هغې کې دا ده چې مونږ یې ته ویلو چې تاسو مخکې ځای نه حفاظتي اقدامات وکړئ. دغه رنګې چې کم علاقو د سړکونه بندېدو پکې خدشات وو نو مونږ ورته وایو چې دغلته کې مخکې ځای نه هغې هغه کارونه وکړي چې سړکونه بند نه شي. او دغه رنګې چې کوم سیلګري وروڼه خویندې وو نو هغې ته هم مونږ ویلو چې مخکې ځای نه دي هغې پوه کړی شي چې خدا نخواسته که داسې صورتحال راشي نو هغې به پکې سټک شي. نو داسې صورتحال خو را نه لو چې مطلب هغه پکې سټک شوی وی یا چې څنګه څانه لاین ډپارټمنټس وو که هغه پی ډي ایم ای او که هغه ریسکیو 1122 سیول ډیفنس وو که متعلقه ضلعي انتظامیه وه که پی کې ایچ ای او که ان ایچ ای او ټول مونږ په ډسټرکټ اډمنسټریشن ټول چې کوم وو مونږ الرټ وو. په دې ورځو کې مونږ چې څومره مونږ کوشش کړی وو هغه همدا وو چې مونږ پکې چې څومره خلک فیسیلیټیټ کړو هغه مونږ فیسیلیټیټ کړی هم دی. خو دې کې دا ځای چې دا یو قدرتي شیزونه وي د بارانونه زلزلې آفتونه چې څومره وي دا د الله طرفه وي. نو دې کې مونږ کوشش خو دا وي چې مونږ پکې لاسز کم نه کم وکړو. خو بعض شیزونه د انسان په اختیار کې نه وي نو په دې وجه باندې نقصانات لږ شوي دي. صحیح. تیمور علي صاحب دا راته ووایي که نه چې مختلفو ځایونو کې لکه د هغې نه زموږ لیسنرز هم راغله مختلف لکه د تیران نه راغله دغه شندیر نه راغله دا کم ځایونو کې چې بارانونه شوي دي ګلۍ شوي دي فصلونو ته نقصان رسولی دی په هغه ځایونو کې هغې ګیله لري چې هغې په هغه ځایونو کې سروې نه ده شوې ده اوسه پورې چې دغه سروې وشي چې دغه باغونو ته څونه نقصان رسېدلی دی او د دې د ازالې دپاره چې دی نو هغه څه کېږي. داسې ده چې څنګه بارانونه سټارټ شو نو ورسره د ټیمز بتله چې مطلب کوم کورونه لمونږ لومبی پریارټي خو دا و چې مونږ د انساني ژوند بچ کړو که نه جي چې کوم پکې زخمیان وو هغه مونږ هاسپټلز ته پکې شفټ کړه. نو دې سره چې کوم ایریاز کې بارانونه یا ګلۍ کېدې یا سیلاب به پکې راتلو نو هغې کې به مونږ زموږ ټیمز تله هغه سروې روانه ده. نو سروې مونږ سره ټایم ټو ټایم هغې مونږ سره خپل سروې شیر کوي. نو داسې وي چې کله دا سروې وشي نو این بعد څه پروټوکولز وي هغه پروټوکولز فالو کول وي. این بعد چې کوم کمپنسیشن پالیسی مطابق چې موږ پیسې کمې ورکوو نو هغه چې کوم زموږ ټایم فریم دی خو دی 14 ورځې ټایم فریم دی که نه جي. نو بارانونه خو په 7 تاریخه پورې بارانونه نن دا 9 تاریخ دی که نه جي. نو داسې ده جي چې مونږ به انشاءالله کوشش کوو چې هغې ته به زر تر زره چې څومره زمونږ ریلیف کمپنسیشن پالیسي ده 2022 د هغې مطابق مونږ دې خلکو ته پکې پیسې ورکړو. زه به تاسو ته خپل اورېدونکو ته دا ووایم چې
کوم زمونږ ریلیف کمپنسیشن پالیسي کې کوم شیزونه کورډ دي. کورډ مطلب دا دی چې هغه پیسې مونږ ایته ورکولې شو په کوم تناسب سره، نو هغه به زه ته وایم چې 1 ایکړ چرته زمکه را چې فصل خراب شي 1 ایکړ، نو هغه ته 10,000 روپۍ پر حساب سره ورکېږي. نو بیا دا چې یو خاندان ته بیا دا میکسیمم د ټول نه زیات کې مطلب د 4 فصلونه زیات خراب شي نو هغه ته حکومتي پالیسي مطابق 1 لک روپۍ پورې ورکولې شي. نو سروې روانه ده او ان شاء الله چې څنګه دا سروې کمپلیټ شي نو مونږ به دا خلکو ته خامخا د پیمنٹ کیږي ډیسټریکټ اډمنسټریشن تر طرفه. تیمورلي صاحب یو خو راته دا وایي چې دا چې کم تاسو د ایکړ په سر باندې پیسې خېری کنه دا خو لکه د کې مختلف فصلونه دي، دغه لپاره مختلف هم شته دي او بل دا د ایکړ په حساب سره خبره ده. ایکړ په حساب سره خبر داسې نه چې د غنمو مختلف دي او د جوارو مختلف دي. دا د ایکړ په حساب سره ده چې سمر کم ځای کې سمر ایکړ زمکه ته نقصان ورسېدو، کم فصل د څنګه فصل وي نو هغه ته ایکړ په حساب سره پر ایکړ 10,000 روپۍ مونږ ورکو. نو مونږ سره ډیمیج راغلي دي نو ای کې مطلب مختلف ایریاز دي کنه دي کې لکه مروت هم دی کې هریپور هم دی کې مردان هم دی کې محمد هم دی ثوابیم ده. نو دا ټول ایریاز کې مختلف فصلونه کېږي دی ورځو کې کنه جی. نو دا څه ده چې مونږ په 10,000 پر ایکړ په حساب سره ورکو. صحیح. بل دا چې تیمورلي صاحب دا چې کم سروې ټیمونه دي تاسو چې کم ځای ته ځي کنه نو اغي سره داسې کنټیکټ نمبر یا اغي سره خلک چې دی دا غزه د چا چې نقصانات شوي یا اغي څه طریقې سره چې دی نو اغي هغه خپل نقصانات شریکولی شي. دا څه دی چې مونږ چې کوم زموږ هیلپ لاین دی کنه 1700 1700 پای باندې د خبر خلکو ته ویلی شي مطلب چې کچې متاثرین دي هغه او دغه کولی شي مونږ سره رابطه کولی شي. دې سره کاغي ډیسټریکټ اډمنسټریشن سره ډایرکټ دای په نمبر باندې ټلیفون وکړي، مطلب خپل متعلقه چې کوم ضلعي انتظامیه ای سی افیس چې کوم دی نو هغه سره هم رابطه ډي سی افیس سره هم رابطه کولی شي. نو هغه خمزدار گایډ کوي او دا هغه چې کوم مسلې دي هغه بدای ریډرس کوي. صحیح. اول تیمورلي صاحب دا مو وایي چې دا چې کوم اوس د بارانونو یو سلسله یو سپیل خو تیر شو د دې نه مخکې داسې سلسله را روانه ده هغه شته کنه جی. دا څه ده چې فل حال پورې موږ سره د دې اطلاعات لا نشته چې څنګه موږ سره اطلاعات راشي نو موږ به خپل اوریدونکو سره خامخا دا شیر کوو. فل حال تر دې دمه پورې موږ سره داسې اطلاع نشته چې بارانونه به کله سٹارټ کیږي او کله پوری به وي چې کله موږ سره اطلاع راشي. صحیح. بل دې لپاره چې دې کنه مخکې دینه پس چې نو هغه د کم په شکل بارون دي هغه چې نو هغه را روان دي کنه دا هغه لپاره چې نو څه تیاریاں شوي دي. جی بالکل. دا تاسو ډېر ښه سوال وکړو جی. زمونږ چې کوم پی ډی ایم ای چې کوم پلانینګ کیږي نو هغه داسې د پلانینګ کیږي چې موږ 3 قسمه پلان جوړو په پورا کال کې کنه مطلب ډیفرنټلی نور هم پلانز جوړیږي خو چې کوم مین پلانز یې هغه هم دا وی چې یو کوم مونسون کنټنجنسي پلان یعنی کې په شکل بارانونو لپاره سیلابونو لپاره چې کوم هنګامي پلان دی یو دا وی بیا یخنیانو د لپاره وینټر کنټنجنسي پلان او دې سره هیټ ویو پلان که تاسو ګورئ مطلب تیر شوی کال کې هیټ ویو مطلب एकदम سره ګرمي راغلی او مارچ اپریل میاشتو کې نو هغه لپاره اینه بچکول لپاره هم موږ دا پلان جوړو چې کوم د پشکالو بارانو خبرو تاسو وکړه نو موږ پرون هم پدې کې یو میټینګ کړو هغه موږ فائنلایز کوو چې کوم زموږ کنټنجنسي پلان دی نو هغه پلان کې موږ داسې کوو چې کوم ایریاز مطلب کوم علاقې زیات حساس دي یا زیات خطرناک دي دا غي موږ کیټګرایزیشن وکړو هغه نمبرینګ وکړو. نمبرینګ مطلب دا غو ټول نه زیات کم پرون ډیسټریکټ ته خطرناک حساس ډیسټریکټ ته هغه برشي دا غرنګ چې کوم دا نور کم نه کم وینو هغه به لاندې موږ راوړو. نو هغه مطابق موږ هغه ډیسټریکټونو دا ریسورس میپ مطلب ایته موږ فندونه ورکړو. ای سره چې کوم نان فود آیټمز چې کوم دا امدادي سامان دی ټینټس دی نور شوزونه دي دا سامان مغې ته ورکړو او دې سره چې کوم زمونږ پی ډی ایم ای چې کوم ټیم زی هغه ډیسټریکټ باندې هغه خصوصي توجه ساتي. زمونږ پی ډی ایم ای نه الته کې چې کوم زمونږ ای ډی سی ریلیف دی هغه زمونږ فوکل پرسن وی او دې سره موږ دل تنه نور هم خپل تنه الته بیا لیګو چې کوم ایریا زیات حساس وي. نو زمونږ کوشش دای هر کال چې کوم پلانینګ کو چې مونږ ای کې زیات هغه داسې اقدامات وکړو چې کوم د خلکو ژوندونه بچ کړو. مطلب ټیک ته مال هم ډیر ضروری دی فصلونه هم ضروری دي خو د انساني ژوند نه زیات ضروری شی بل نشته. نو زمونږ کوشش دا وی چې مونږ د خلکو ژوندونه بچ کړو نه د پر چې سمره مونږ تنظیمات کولی شو هغه مونږ کوو لګیایو. دې سره چې کوم زمونږ د ماس کمیونیکیشن چې کوم زمونږ خبرې مونږ خلکو ته د کوم چینلز باندې مونږ خبره ایت رسول غواړو نو هغه زمونږ کوشش دا وی چې هغه د سره په خپل لوکل لینګویج کې مطلب دای په مقامی ژبه کې سره هغه کمیونیکیشن وکړو چې مطلب که سیلاب را روان وي نو مونږ هم ایت وایو کدا غرنګ نور بارانونه یا داسې نور حساب کتابي نو هغه هم غایت وایو. زه بس تاسو توسط سره د خپل اوریدونکو د طرف دا هم وایم چې 2022 کې ډېر بدترین سیلاب راغلی
چې کې مطلب کومه د کورونو شمار خبرو کړو 91000 کورونو ته پکې مور اور لیس پکې جزوی یا مکمل تور باندې نقصان رسیدلی او دی کې 311 کسان پکې په حق رسیدلی خو زه به دا وایم چې کوم ډیسټریکټ اډمنسټریشن الرټنس دا واجه او پی ډی ایم ای ټایم ټو ټایم کوارډینیشن او الرټنس دا واجه مونږه تقریبا 4,06,000 خلک محفوظ مقامات ته منتقل کړو د سیلابونو راتلو نه مخکې نو کدا تاسو مطلب کدا مونږ وګورو مونږ دا غي د پر دا مونږ د پر وړ غټه خبره بدی ده چې مونږ د خلکو دا غلط مطلب جون خو یوم ضروری دی خو مونږ دا 4,06,000 خلک چې التنر ایویکویټ کړو کیمپس ته مو بوتلو یا سیف ځایونو ته مو بوتلو راي مونږ سره فائدہ دا وشو چې مونږ دا غي جون بچ کړو باقي کورونو زیان دی هغه د ټایم ټو ټایم یې سره کمپنسیشن هم روان دي او ورسره مونږ کوشش دا کوو لګیایو چې هر کال چې کوم څنګه مونسون پلانینګ جوړیږي یا وینټر کنټینجنسي پلان جوړیږي نو مونږ د خلکو ژوندونه بچ کو پکې صحیح تیمور علي صاحب د وخت راکولو ډیر مننه تاسو ډیر مننه شکر بالکل جی دا تیمور علي صاحب مونږ سره د پی ډی ایم ای ترجمان او هغه چې دینو خبرې وکړې خبرې بچ دینو تاسو اوریدلې وي او په هغه کې چې دینو هغه مختلف چې کوم د غو کنه دا چې کوم نقصانات شوي دي په مختلفو ځایونو کې هغه تاسو سره هم شریک کړه بل دغه د هغه د وی چې دا کم ځایونو کې نقصانونه شوي دي کنه اوس غلې شوي دا بارانونه شوي دي هغه نه کم نقصان شوي دي په هغه ځایونو کې چې دینو هغه به سروې کولای شي هغه سروې کې چې دینو هغه کې بیا باقاعده توګه تاسو چې دینو هغه کې شرکت هم کولای شي هغه سره چې دینو خپل تاسو کم نقصانات شوي هغه د هغه سره شریکول شي دین علاوه کو فرض کا سروې ټیم تاسو زیاته درنشي نو د هغه هیلپ لاین نمبر چې کوم دی 1700 کنه یو و 00 پاغي باندې چې دین تاسو هم رابطه کول شي او په دغه باندې چې دین خپل هغه نقصانات چې دین هغه پاغي کې درج کولای شي